نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته به د قیامت په ورځ باندې هغه سړی ډیر نږدې چې کم کس په ما باندې درود شریف په دنیا کې ډیر وایي، ما ته به ډیر قریب یې زه به یې سپارش کوم کم کس چې په ما باندې په دنیا کې درود شریف ډیر وایي. او درود شریف په زندګۍ کې یو پیر ویل دا فرض دی. دغه رنګ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نوم مبارک څخه چې کله اول پیر ته واوري نو درود شریف ویل بیا مستحب دی. درود شریف ډیر زیات فضیلت دی. کله چې د قیامت راشي حضرت آدم علیه السلام د عرش د لاندې ولاړي، شنې کپړې به اغوستي، ډیر ښایسته شکل او ډیر ښکلي شکل کې به ولاړي. الله رب العزت په تو فرمایي اے آدم علیه السلام ته ودرېږه، ستا د دې بچو حساب کتاب کېږي، ته پسې باندې ودرېږه، دا ستا بچي دي. آدم علیه السلام به ودرېږي، دې کې به حساب کتاب شروع شي. یو کس به فرشتو نیولې جهنم ته به راکاږي. آدم علیه السلام چې وګوري چې دا خو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د محبوب علیه السلام د محمد صلی الله علیه وسلم امتی دی، आवाज به وکړي یا محمد این انت، اے محمد چرته امتی له جهنم ته بوت. په دې کې به پیغمبر علیه السلام راشي، فرشتو ته به وایي دا ودروئ. هغه فرشتې به ودرېده، واپس پې کې پیغمبر علیه السلام مبارک به د نستون نه یوه وړه غوندې کې ټوکړه راوباسي. دا به په دې تله کې کېږي، د نیکو تله به درنه شي، د بدو هغه بیا سپکه شي. دا کس باندې به جنت حکم وشي چې زه جنت ته لاړ شه. دا کس به رامنډه کي وایي تا خو ما سره ډېر ښه وکړه، ته څوک یې؟ تا خو ما سره ډېر ښه وکړه، تا زر جهنم نه د اور نه دې خلاص کړم، ته څوک یې؟ هغه به ورته وایي زه ستا پیغمبر یم، ته زما امتي، تا په ما باندې درود شریف ویلی و، هغه درود شریف دا زما سره اثر دی، دا زما ستا امانت دی، دا واخله او زه جنت ته پرې لاړ شه. د درود شریف دومره ډېر برکات دي.